بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، جمیل خان ما لیزونو باندې همیشه تنازعي وي، ځکه چې انتظامیه خامخا دغه څه اقدام کوي چې یو خوشحاله وي بل خفه وي. دا وخت موجود یم د پېښور پرسلب د مخامخ خلک راغلي دي د صافي تحصیل مهمند او چې کوم حبیبزی ملګري دا راته ووایه چې احتجاج څه دپاره کوئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. احتجاج خو موږ د دې لپاره کوو چې د نن نه په 6 تاریخ باندې یو اجلاس عام شوی دی غیر قانوني. په هغې کې موږ درخواستونه جمع کړي دي د کریړ حبیبزو چې کوم غر دی غیر قانوني انوسي ایستلې ده. د دغې موږ مخکې مزاحمت کړی، بیا هم کړی. آیا ډي سي ته موږ وایي، اے سي ته موږ وایي، ډي سي ته موږ وایي چې د شي سکلیټر وکړه او دا بېرته واپس کړه. که واپس نشي په دې کې به خون خرابه وشي، روډونه به پکې بند کړلی شي. په دې کې یو پیره به موږ اف آی آر هم شوي دي، انتشار به پکې نور ساز کړي. ځکه چې د یو طرفه کار کېږي، نو چې یو طرفه کار کېږي بیا به خامخا قوم مذمت هم کوي، هر قسمه کار به کوي، روډ به هم بندوي. په دې کې به خون خرابه هم وشي. که چېرته په دې کې خون خرابه وشوله، د دې به د ضلع عموماً انتظامیه ذمهواري، ډي سي به ذمهواري، ډي سي به ذمهواري، اے سي به ذمهواري. بیا د هغې نه وروسته چې کومه دی موږ دې دغه له راغلي چې موږ سکرټري ته وایو جن منرل آی جي منرل ته وایي چې مهرباني دې وشي دا شی دې واپس کړلی شي، کینسل دې کړی شي. د عارف شاه چې کومه انوسي ده خبرې او بل ملګری سره موجود دی. دا راته وایه مشره دا رغبه ټوټل اندازتاً څومره ده او په څومره لقه باندې دغه انوسي ورکړی شوې ده؟ والله سر جي دا خو تقریبا چې په 30 ایکړ باندې زما 35 ایکړ باندې انوسي ورکړی شوې ده. داسې خوریا ډېره ده الحمدلله. دا زموږ د حبیبزي قوم له خدای ورکړی دی، دا د الله د طرفه یو نعمت دی. بلکې داسې عناصر را پیدا شوي دي چې چند روپۍ والي د 100 روپو دپاره چې کومه دی زما د قوم وروسته چې کوم بچی دی هغه چې کومه دی خوارۍ په دې چل باندې ما د دې متعلق په دې کې دغه شوې ده اجلاس عامه اجلاس عام چې په کومه ورځ کړې ده سردي هغه ورځ باندې چې کومه دی ما د هغې مخالفت کړی دی او د هغې نه بیا چې کومه دی کومه چې قانوني کاروایي ده ما هغه هم کړې ده. خو د هغې باوجود هم چونکې چې کومه دی پیسې وایي ما نه دي اخیستي، نو چې نه دي دي اخیستي چې یو سړی مثال کې وایي چې زه زما دا کار ودروه، زه تاله درغلی یم چې ما له جرګه جوړه کړه، ما له چې کومه دی یو لایمل برابر کړه، نو ته د هغې باوجود چې کومه دی زما د غره لیز په بل چا پسې او بیا په بارهي قوم پسې، نو چې کوم زه خپله نابیبزی قوم یم الحمدلله چې کوم خلک یې هغه به راشي په متفقه به کښېني. موږ دا کوم چې د شرپسند خلک دي هغې ته موږ باقاعده وایي چې راشي موږ سره کښېنئ جرګې ته. دا زما مشران دي شکر الحمدلله دا ټول ولاړ دي. د انوسي ورکړې چا ده؟ دا اے ډي سي ورکړې ده. اے ډي سي دا خو څه ملګري داسې وایي چې لکه د چوټۍ په ورځ باندې هم پکې کله کله انوسیانې دپاره دغلته ټیمونه ناست وي او نور هم داسې څه دغه وي چې غیر قانوني وي. بالکل سر په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دې 2 نمبرۍ دپاره دا کاتې چې کومه دی چالو دي او هر چا ته پته ده چې دا خو کېږي ولې نه کېږي چې یو سړی چغې وایي د هغه خبره نه قبلېږي او ته چې کومه دی چا چغې هم نه دي والي او ته د هغه خبره قبلې نو چې پیسې نه انوسي شی دي. او دا راته ووایه چې دا څه ملګري خو همدغه وایي چې یاره ډېر خلک هلته موجود هم نو تاسو اکثریت سي وو که دغه مو اکثریت سي وو؟ الحمدلله زمونږ اکثریت ته دې ټینګېدی نه شي. که چېرته دې ته ټینګېدی شوی نو ما څه بیا د قوم چې کومه دی یو 2 کسو له واک ورکړی وی او په هغې باندې به موږ خبره شوې وې. خو دوی چونکې د دې نه ځکه تښتي چې دوی روپۍ خوړلي دي، چې روپۍ نه یې خوړلي نو موږ بار بار دوی ته ډېر سوالونه منتونه اوس هم ورته وایي چې راشئ کښېنئ د دې قوم سره یو شئ او انشاءالله تعالی زموږ ورونه یاستئ. موږ تاسو داسې نه حسابوو چې ګینې بارهي قوم یاستئ او یا د بل ځای یاستئ چې څه حق هم دی په حق صبر وکئ. خو داسې مه کوئ چې په غلا باندې روپۍ والئ او وروسته چې کومه دی د قوم بچی داسې پاتې شي. نو دا ډېره سروې شوې وه یا نه وه شوې دغلته انوسي د هغې نه چې کوم د انوسي ضروریات پوره کول وي هغه شوي وو که نو شوي چې انوسي ورکړی شو؟ بالکل سر ډېره ښایسته خبره دې وکړه، الله دې تا کامیاب کړي. دې باندې چې کومه دی موږ ډېره ښایسته خبره درته کړې وه چې ګوره تا چې کومه دی د کوم د لویز قانون مطابق کومې رویانې دي او کوم قانون ته هغه شی مخکې کېږي نو په هغې کې چې کومه دی د یو شی هم نه دی کړی او دغسې په پټ کمره کې کړی دی. وایي دا تا په ما انظام لګولی د بندو کمرو، نو ته ماته وښیه چې تا هغه ځای کې چې کومه دغه اخیستې دی اجلاس عام دپاره کومه قانوني کاروایي ده او تا هغه غر لتلی چې کومه هغه تحصیلدار مطابق کاروایي ده هغه تا کړې ده ته یې ماته وښیې نو هغه هم راته نه ښیي.
دا راته ووایه ملګریه چې مختصر الفاظو کې چې سیکټري له تاسو کله ورغلی څه یقین دهاني درکړه؟ سیکټري له هم ورله خو دغه راکړل چې ان شاء الله زه به دا شیز ودروم تا غیر قانوني کو دلته راغلی زه به تاسو له ان شاء الله الرحمن چې دا شیز واپس درلیږم د ضلع عمومان کومه انتظامیه چې د ډیس ته به زه دا درلیږم او په دې شیز به تاسو دلته متفق کېږئ یا لیبه دا کېږي چې تاسو نه یاستئ متفق او شوي که ونه شوله بیا به هم څه دغه وي؟ نو چې ونه شوله مونږ خو راغلي سوال له درخواست له راغلي نو بیا چې په دې کې کومه خون خرابه وشوه بیا به لازم دا ټول ملوث شي بیا به مونږ د دې خلاف هر قسم اقدام اوچتو روډ به هم بندوو هر قسمه کار به کوو روډ به بندو هر قسمه سخت اکشن به اخلو کار به هم په زور بندو د پېښور کې مختلف د سیملۍ چوک کې به احتجاج هم کوو دوی دغه دمکي ورکوي نو لهذا د دوی دغه غوښتنه ده چې دغه یونیورسټي واپس واخیستلی شي او اجلاس عامه کې د هر یو سړي خپل رای شامل شي او د اکثریتي په بنیاد دغه فیصله وکړي شي د دوی دغه مطالبه ده مننه مو کوم